قسم په خدای چې موږ اته رکعته تراویح کوو اته نه کوو په شلو کې اته نه راځي اول اته وکړو بیا 12 وکړو نه دا سوال به زه ستانه کوم چې ته شل رکعته ولې نه کوې دا سوال به زه ستانه کوم چې ته شل رکعته ولې نه کوې زه ستا اته رکعته کوم کنه نه کوو موږ اته رکعته نه کوو اول 2 رکعته کوو بیا 2 رکعته کوو بیا 2 رکعته کوو بیا 2 رکعته کوو بیا 2 رکعته کوو دې شل برابر نه اته ته بغیر وسو کنه اته رکعته تراویح هم کوو او تاسو باندې دا سوال تاسو شل رکعته ولې نه کوئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول خو به د دغه مولا د خبرو جواب وکم او بیا ان شاء الله تاسو ته د تراویح مسله بیان کوم. مولا ویلي دي چې مونږ شل رکعته کوو په دې شلو کې خو اته درومي یعنی مونږ اته هم کوو خو تاسو چې اته کوو شل پکې نه درومي دي تاسو نه مونږ پښتنه کوو چې شل ولې نه کوو. اول جواب د امام مالک په قول باندې تراویح هغه شپږ دېرش رکعته کیږي نو په دې شپږ دېرش رکعته کې خو شل هم درومي یعنی هغه دا شل هم کوي تاسو دا شپږ دېرش ولې نه کوو. که جواب دا کې چې هغه ثابت نه دي دغه جواب مونږ هم کوو چې شل ثابت نه دي. دویم جواب وره د ماسپخین 4 رکعاته سنت دي که زه ولګېږم د دغه 4 رکعاتو سنتو په ځای 10 رکعاته سنت کوم په یو سلام سره آیا زه دا ښه کوم که بد کوم؟ ځکه چې په لسو کې خو 4 درومي که نه دا شپږ نور هم ډېر کوم چې ډېر اجر او ثواب وګټم دا غلط کوم که صحیح کوم؟ دا غلط کوم ځکه غلط کوم چې رسول الله علیه السلام دا 4 رکعاتو په ځای 10 نه دي کړي په یو سلام سره نو مونږ هم دا ویو چې ته شل کې دا شل رسول الله علیه السلام نه دي کړي. دریم جواب یو کس دی هغه سعودي ته یا کراچي ته روان دی په دې لاره کې چې څومره ملکونه درومي یا څومره ځایونه درومي کراچي ته درومي آیا دا کس دا ویلی شي چې زه د ټولو ځایونو ته لوړم که نه صرف د کراچي نوم اخلي یا د سعودي نوم صرف اخلي؟ هغه صرف د سعودي او د کراچي نوم اخلي. لاره کې چې څومره ځایونو باندې ور تېر شوی دی د هغه ځایونو نوم څوک نه اخلي. څلورم مثال د مو سره آیفون موبایل دی په 15 لکه روپۍ قیمت یې دی په دې 15 لکه روپۍ خو زه ډېر نور موبایلونه هم اخیستی شم آیا زه دا ویلی شم چې هر هغه موبایل چې د 15 لکو نه کم کیږي زه دا وایم چې دا ټول موبایلونه د مو سره دي ځکه چې مو په 15 لکه کیږي که نه آیفون مې اخیستی دی نه زه نشم ویلی ځکه چې مو آیفون اخیستی دی نور موبایلونه مونږ اخیستي نه دي. نو لحاظه ته دا خبره نشي کولی چې شلو کې اته درومي نو زه اته هم کوم ځکه نشي کولی چې ته اتو ته غلط وي یو کس دی هغه په دې اتو باندې سټاپ وکړي بس کې نور نه کوي ته هغې ته خطا وي غلط وي بیا څنګه وي چې د مو په شلو کې اته درومي. خبره داسې دو د تراویح زه د انصاف خبرې درته وکړم یعنې د اعتدال نه ډکې خو مو اول شرط ولګولو هغه څوک په دې خبرو پوهېږي چې د خپل دین او مسلماني په یو شخص پورې ونه تړي په یو مذهب پسې. ګوره تراویح ته قیام رمضان ویلی کېږي یعنې د رمضان په میاشت کې د شپې ودرېدل الله رب العالمین ته قیام رمضان. اوس که دغه ودرېدل 2 رکعته وي که 4 وي که شپږ وي که 8 وي که 10 وي که 12 وي چې هر څو وي خو قیام چې وشي الله ته یو انسان د رمضان په میاشت کې د شپې ودرېږي دې ته قیام رمضان او تراویح ویلی کېږي. اوس رسول الله علیه السلام دغه قیام باره کې څه ویلي دي؟ رسول الله علیه السلام فرمایي چې من قام رمضانا څوک چې د رمضان په میاشت کې ودرېدو ګوره نه یې 10 رکعاتو نوم اخیستی دی نه یې د اتو اخیستی دی رسول الله دا ویلي څوک چې ودرېدو د رمضان په میاشت کې د شپې ایمانا و احتسابا په یقین سره په زړه سره و احتسابا په اخلاص او په خشوع سره رسول الله فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه د انسان چې د دین مخکې څومره ګناهونه کړي ټول به تعالی معاف کړي. نو دلته الله قیام رمضان ویلی دی چې څوک ودرېدو شل او اته نه دي ذکر کړي نو په رمضان کې قیام مهم دی باید یو انسان د شپې تهجد ته ودرېږي قیام اللیل ته ودرېږي قیام رمضان ته ودرېږي که دا دوه کوي او که شل کوي او که سل کوي چې هر څوک کوي چې صرف الله رب العالمین ته ودرېږي خو په دې 2 شرطونو ایمانا و احتسابا په یقین سره ودرېږي او په خشوع او په اخلاص سره ودرېږي الله رب العالمین انسان ته ګناهونه معاف کوي. نو دا خبره خو مونږ ته ثابته شوه چې په رمضان کې قیام مهم دی یعنی رمضان د شپې د تراویح قیام رمضان قیام اللیل دا د روژې سره تعلق نه لري. که یو انسان بالکل تراویح ونه کړي د هغه روژه صحیح کېږي خود د یو غټ اجر نه محرومه شو چې هغه اجر د شپې قیام دی چې الله رب العالمین د نږدې اسمان ته راکوزېږي هغې سره یې خبرې اترې ونه کړې د دعاګانو نه محرومه شو د اجر نه محرومه شو ګناهونه ورته معاف نه شول هغه فضیلت نه محرومه شو نور روژه یې صحیح کېږي. نو تراویح د روژې سره هېڅ تعلق نه لري. اوس رسول الله علیه السلام په رمضان کې او بغیر د رمضان نه تراویح یا قیام اللیل څومره کړي دي دا اوس مهمه خبره ده. حدیث دی د عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما کان رسول الله علیه السلام یزید فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعه رسول الله علیه السلام په رمضان کې او بغیر د رمضان نه د 11 رکعاتو نه قیام اللیل قیام رمضان تراویح نه دي ډېرې کړي اته رکعته یو تراویح کولې قیام رمضان او 3 رکعته یو وتر کول. دا عایشه د رسول الله علیه السلام باره کې فرمایي چې هم یې په رمضان کې دغه عمل او هم یې بغیر د رمضان نه دغه عمل. اوس مونږ ځکه دغه 11 رکعته کوو یعنی 3 رکعته وتر اته رکعته تراویح ځکه مونږ کوو چې رسول الله هر هغه عمل کولو چې الله ته خوښ نو مونږ هم اته رکعته تراویح کوو ځکه رسول الله په رمضان او غیر رمضان کې کول او رسول الله هر هغه عمل کوي چې الله ته ډېر خوښ او محبوب وي. اوس دغه حدیث نه څوک انکار نشي کولی د دنیا چې څومره مسلمانان دي هغه دا خبره کوي چې بالکل د حدیث صحیح دی د رسول الله نه ثابت دی عایشه بالکل صحیح ویلي دي خو یو اعتراض دا کوي چې عایشه خو د رسول الله سره په کور کې وه یعنې عایشه د رسول الله د کور حال بیانوي دا خبره خطا ده غلطه ده. ډېر داسې احکام دي ته ښیم چې عایشه رضی الله عنها د رسول الله نه نقل کړي و هغه د بهر ژوند سره تعلق لري
دویمه ده عائشه رضی الله عنها په دې حدیث کې دا الفاظ ویل دي چې ما کان رسول الله علیه السلام یزيد فی رمضان ولا فی غیره. رسول الله علیه السلام هیڅ چیرې په رمضان کې او بغیر د رمضان نه د 8 رکعاتو تراویح قیام اللیل نه او د 3 رکعاته وتر نه دا هیڅ چیرې نه دی ډیر کړي. که چیرته دا خبره د رسول الله په کور پورې خاص وای نو یو عائشه ویلی وای چې دا په کور پورې خاص دی او یو نور صحابه کرامو دا خبره د عائشه رد کړی وای چې وای عائشه مونږ رسول الله بهر په شلو پورې لیدلې دی په 10 پورې لیدلې دی ته څنګه دا خبره کوي چې بالکل مطلق رسول الله په رمضان او په غیر رمضان کې 8 رکعات تراویح او 3 رکعات وتر کړي. نو دا خبره د عائشه نور صحابه کرامو رد کړی وای خو هیڅ چا نه رد کړي. نو دا دلیل دی په دې چې د رسول الله علیه السلام په رمضان او په غیر رمضان کې 8 رکعات تراویح کول قیام الليل یې کولو او 3 رکعات یې وتر کول. اوس دا شل رکعات د کم زوی نه روغل دا ولاکه مونږ ته پته شته چې دا د کم زوی نه روغل خو دومره چې خلک منسوبای د عمر رضی الله عنه زمانه ته چې د عمر رضی الله عنه په زمانه کې شل رکعاته تراویح شوې دي. اوس دا پته نشته چې آیا عمر رضی الله عنه خپل کړی دي یا په کم جمعات کې شوي یا امام څوک مقتدی څوک د دې هیڅ پته نشته خو بس صرف دا خبره کیږي چې شل رکعاته تراویح هغه د عمر رضی الله عنه په زمانه کې شوي. خو زه یو خبره وکم زبیم قسمم کولای شم طلاق تم تیورم ارڅ ته تیورم چې رسول الله علیه السلام 8 رکعاته تراویح په رمضان غیر رمضان کې کړی دي او د دین زیات نه دي کړی 3 رکعاته یو وتر کول. یو مله د څه کولای شي چې هغه قسم وکي او یا طلاق وچی په کلمه سره چې رسول الله شل رکعات تراویح کړي دي او یا عمر رضی الله عنه شل رکعات کړي دا هیڅ ثابت نه دی. شان ورشه کشمیری هغه خپل په د ترمذی په شرح کې لیکلي دي چې موږ دا شل رکعات تراویح کوو دی باندې د موږ سره هیڅ دلیل نشته. ګوره حنفي مولا دی اکابر د احناف کې رودرومي هغه خپل وی چې د موږ سره په دې باندې هیڅ دلیل نشته خو بس یو ترتیب د یو رواج دی چې موږ دا کړی دی د اکابرونو نه هغه طریقه او عمل کوو په دې باندې هیڅ صحیح حدیث نشته. او ته دې ته سوچ وکړه فکر وکړه پاکستان افغانستان او بنگلاديش او انډیا چارځي کې شل رکعات تراویح کیږي دغه تراویح توکسه نهایت په سپیډ کې په دومره سپیډ کې چې نه په امام پیږي او نه په مقتدی پويږي. ولی ځکه دا خروپې غلطي کیږي چې دا طریقه د رسول الله نه دو او ته په پاکستان افغانستان انډیا سعودي هر ملک وکسه چې چیرته هم 8 رکعات کیږي هغه ډېر په سلو په مزه سره کیږي. اصل وجه دا چې دا طریقه د رسول الله علیه السلام دو. نو الله رب العالمین دې په دین مونږ ته پوی ورکړي. رسول الله علیه السلام په رمضان کې بغیر د رمضان 8 رکعات تراویح قیام الليل کړي 3 رکعات یې وتر کړي او دا خوښ عمل دی باید دغه وشي. السلام علیکم ورحمت الله.